بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 275 دی. الدرس الرابع والسبعون، څلور او یایم درس دی، 74 نمبر درس دی. نن به دې کې مونږ یو څو ښکلې خبرې راکړي، جملې راکړي دي او بیا د هغې نه وروسته سوالونه او د هغې جوابونه دي. نو حکم و نصائح، حکم د حکمت او د دانایۍ د عقلمندۍ خبرې، و نصائح او نصیحتونه. نو د دانایي او د نصیحت خبرې، حکم و نصائح، حکم و نصائح، دانایي او د نصیحت خبرې. قل معنا ده ته ووایه، دا د امر صیغه ده. ته ووایه آمنتو، ما ایمان راوړی، بالله په الله جل جلاله. ته ووایه ما په الله ایمان راوړی دی. ثم بیا استقم، په دې قایم اوسه، په دې مضبوط ولاړ اوسه، په دې استقامت سره ولاړ اوسه. قل ته ووایه خیرا، خیرا ښه خبره، خیرا ښه خبره، و الا ته ښه خبره کوه، ته ښه خبره، قل خیرا ته ښه خبره کوه، و الا او که داسې نه وي، که ښه خبره نشي کولی نو فصمت، نو بیا خاموش اوسه. ښه خبره کوه، که ته ښه خبره نشي کولی نو خاموش اوسه. ښې خبرې کوه، خلکو ته د الله او د الله د رسول خبرې کوه. که نشي کولی او فضول خبرې دې د خولې نه وځي نو د هغې نه بهتره دا ده چې خاموش اوسه. نو قل خیرا ته ښې خبرې کوه، و الا که چېرته داسې نه وي، که چېرته داسې نه وي نو فصمت، نو بیا خاموش اوسه. ټیک شوه؟ بیا وایي خیر الکلام، بهترین کلام، بهترین کلام ما هغه دی قله چې مختصر وي، و دله او واضح وي، ښکاره وي. بهترینه خبره، بهترینه خبره، بهترین کلام هغه دی چې هغه مختصر وي او ښکاره وي، واضح وي. خیر الناس، خلکو کې بهترین کس هغه دی انفعهم، انفعهم چې هغوی ته ډیره نفع ورکوي، للناس خلکو ته، یعنی خلکو ته ډیره نفع ورکوي. خیر الناس خلکو کې بهترین هغه کس دی انفعهم للناس چې خلکو ته ډیره نفع ورکوي. خلکو کې بهترین هغه کس دی چې خلکو له ډیره نفع ورکوي. آفت العلم، د علم مصیبت، آفت العلم د علم مصیبت څه شی دی؟ النسیان، هیره. د علم مصیبت څه شی دی؟ هیره. چې هیره در باندې راځي علم به درنه هیریږي. او دا هیره د څه د وجې راځي؟ په انسان باندې د ګناهونو د وجې دا هیره راځي، د هیرې مرض ورته لګي. نو چې انسان ته هیره لګي علم ته الله پاک اخلي. حضرت امام شافعي رحمه الله خپل استاذ وکیع رحمه الله ته وفرمایل، وایي ما ته سبق یادیږي نه، ما نه علم هیریږي، سبق رانه هیریږي. نو وکیع رحمت الله علیه د حضرت امام شافعي رحمه الله ته وفرمایل، وایي ګناهونه پرېږدوه، ترک المعاصي، ګناهونه پرېږدوه، نو ستا علم به زیات شي. نو آفت العلم، آفت العلم د علم مصیبت، د علم د ختمېدو ذریعه، د علم آفت څه شی دی؟ النسیان، هیره ده. النظافة، النظافة صفائی من الایمان، د ایمان حصه ده. صفائی د ایمان حصه ده چې انسان صفا ستره اوسي، هر ورځ سهار کې پاکي کپړې اچوي، پاک غسل کوي، نوکان ښکلي پاک، غوږونه، سترګې، ویښته، هر یو څیز ګیره ښکلې پاکه وي. نو پاک صفا اوسېدل دا د ایمان حصه ده. کثرت المزاح، کثرت المزاح، کثرت المزاح معنی ده د ډېر ټوکو ټقالو، د ډېرې ټوکو ټقالو، ډېرې ټوکې ټقالې تجلبو راکاږي العداوته، دشمني. انسان چې ډېر خنداګانې او ټوکې ټقالې کوي نو دې نه دشمني جوړېږي. نو وایي کثرت المزاح د ډېر ټوکې ټقالو، د ډېرې ټوکې ټقالې تجلبو راکاږي العداوته، دشمني. ٹھیک شوه؟ یعنی مطلب دا دی د ډېر مذاق او د خندا او د ګپ شپو نه دشمني جوړېږي. الحیاء من الایمان، حیا د ایمان حصه ده. الحیاء من الایمان، حیا د ایمان حصه ده. الدالو، الدالو معنی ده رهنمایي کوونکې، علی الخیر د خیر طرف ته، د خیر طرف، د خیر طرف ته دعوت ورکوونکې، د خیر طرف ته رهنمایي کوونکې. کفاعله داسې دی چې په خپله نیکي کوي. د خیر طرف ته دعوت ورکوونکې داسې دی لکه چې دا په خپله د خیر کار کوي.
الدال علی الخیر کفاعله، الدال علی الخیر کفاعله. نو خیر طرف ته دعوت ورکول، رهنمایي کول، کفاعله داسې دی چې دا په خپله نیکي کوي. نیکی طرف ته رهنمایي کول په خپله د نیکی کولو په شان دی. ٹھیک شوه؟ کل معروف، هر نیکی صدقه، صدقه ده. هر یوه نیکی دا صدقه ده. الکلمة الطیبة، ښه خبره، الکلمة الطیبة ښایسته خبره، صدقه دا صدقه ده. السؤال نصف العلم، سوال کول یعنی تاسو چې مانه سوال کوئ چې یاره دا سبق څنګه دی، په دې څیز نه پوهېږم، دا سوال، هغه د پیسو سوال هغه نه یادوي، ښه دا د پس نه پوهېږي او د هغې د زده کړې باره کې سوال کوي نو هغه یادوي. السؤال سوال کول، نصف العلم نیم علم دی، نصف علم دی. الاقتصاد، اقتصاد معنا د میانه روي، درمیانه انسان چې اعتدال سره اوسیږي، په درمیانه حالت کې اوسیږي. اقتصاد یعنی میانه روي، مفید ډیر فایدمند دی، مفید فایدمند ده. الادب، ادب چې دی که نه شرف بزرګي ده، الادب شرف، ادب بزرګي ده. السر امانت، السر راز، د راز خبره، امانت دی. السر امانت، د راز خبرې امانت دی. العجز کمزوري، آفت مصیبت دی. یعنی هر یو څیز کې به ته کمزوري نه ښکاره کې، په درس کې کمزوری، په مونځ او دس کې کمزوری، په نیک کارونو کې کمزوری، په روژه کې کمزوری، نو دا کمزوري چې ده که نه دا آفت دی، آفت مصیبت دی. الکتاب خیر الجلیس، کتاب بهترین ملګری دی، ښکلی دوست دی، اعلی ترین دوست دی. ٹھیک شوه؟ نو دا خو زموږ سره یو څو ډېرې د حکمت او د نصیحت خبرې وي. اوس راله استفهامیه جملې دي، سوالونه یې راکړي، د هغې جوابونه به ورکوم. ما المطلوب بعد الایمان، ما المطلوب څه څیز مطلوب دی، څه څیز مطلوب دی بعد الایمان، د ایمان نه وروسته، د ایمان نه پس څه څیز مطلوب دی. نو المطلوب مطلوب دی بعد الایمان، د ایمان نه وروسته الاستقامت، استقامت چې قایم دایم ایمان دی راوړو، اوس په دې قایم دایم اوسه، او د ایمان راوړلو نه پس چې کوم احکامات د باندې فرض دي په هغې باندې به پابندۍ سره عمل کې. ما هو خیر الکلام، بهترین کلام څه څیز دی، بهترین کلام څه څیز دی. نو خیر الکلام بهترین کلام ما هغه دی قله چې مختصر وي، ودل او واضح وي. ٹھیک شوه؟ ما هي آفت العلم، د علم مصیبت څه څیز دی. نو آفت العلم د علم مصیبت النسیانو هیره ده، چې انسان نه هر څه هیریږي. من هو خیر الناس، من هو خیر الناس، خلکو کې د ټولو نه بهترین څوک دی. نو خیر الناس خلکو کې بهترین هغه دی انفعهم للناس چې خلکو ته ډیره نفع ورکوي. ما هو ضرر کثرة المزاح، ما هو ضرر څه نقصان دی څیز دی، کثرة المزاح د ډیرې خندا کولو، د ډیر مزاق کولو. نو ضررها د هغې ضرر، د دې مزاح ضرر، انها دا دی چې تجلب العداوة، دشمنی ځان ته راکاږي. من هو خیر جلیس، من هو خیر جلیس، بهترین ملګری څوک دی، بهترین دوست څوک دی. نو الکتاب خیر جلیس، کتاب بهترین دوست دی، ملګری دی. ما هو نصف العلم، نیم علم څه څیز دی. نو جواب ورکوي السؤال، سوال کول، چې په کوم ځای نه پوهې د هغې باره کې سوال کول نصف العلم دی، نیم علم دی. ٹھیک شوه؟ اوس وایي ما هو حکم السر، د راز څه حکم ده، د راز خبرې ساتل د دې څه حکم دی. نو السر امانت، د راز خبرې امانت دی، السر امانت، د راز خبرې امانت دی. ما هي منزلة الحیاء، ما هي منزلة الحیاء، د حیا څه مقام دی. ما هي منزلة الحیاء، د حیا څه مقام دی، د حیا څه حیثیت دی. نو الحیاء من الایمان، حیا د ایمان حصه ده، حیا د ایمان حصه ده. نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي. دا زموږ د نن ورځې درس او 74 نمبر درس ختم شو انشاءالله. اوس په د دې مونږ تمرین حل کوو. دا زموږ د نن ورځې درس، راتلونکي درس ته اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.